ما جاء في الغسل من الجنابة. وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن خالته ميمونة رضي الله عنها وعنهم قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من الجنابة فأرفع الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيه ثم أدخل يده في الإناء فأفاض على فرجه ثم دلك بيده الحائط أو الأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه فأفاض على رأسه ثلاثا ثم أفاض على سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أم سلمة وجابر وأبي سعيد وجبير بن مطعم وأبي هريرة رضي الله عنهم. باب ما جاء في الغسل من الجنابة. أركل فارش امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دا بیان دا ازالی دا حدث اصغرنا اس شروع کی پر ازالی دا حدث اکبر کی ازالی رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازالی دا چاوا دا حدث اصغر ازالی دا حدث اصغر وا اس ازالی دا چاہ گئی دا حدث اکبر جو غسل بدا پیرا برشو اور مولانا سے بھی اصول مباحث سے وہ بتائیے جو مانا دا مسلسل تھا جو مانا دا جنابت سے مانا دا مسلسل اور مانا دا جنابت دیکھی میرا جنابت دریمہ خبرہ کیفیت دا مسلسل سلورم فرائض دا مسلسل الزم اقسام دا مسلسل شپږم مسألة الوضوء قبل الغسل. نعم وضوء أو ذكر عليك رسل باب روان دي وضوء بعد الغسل وضوء قبل الغسل. نعم وضوء قبل الغسل دي مسألة الوضوء قبل الغسل كحكم يسأل أو بل مسألة النقص تظاهر الغسل لا بقدر كمسيح مهتي أو كمانا مهتي سو مسائل شو سو مباحث شو یا مانا دا غسل دویم مانا دا جنابت مختصر او دریم اقص کیفیت دا غسل دریم او سلورم فرائض دا غسل غسل کے سب فرائض کیفیت دا غسل او فرائض دا غسل ضرور چکا او پینزش پورا پیادا دویم مانا دا غسل لك ما تبريدك دوی مانا دا جنابت دوشو او دریم کیفیت دا غسل او سلورم فرائض دا غسل او پینزم اقسام دا غسل او شپږم مسألة دا وضوء قبل الغسل او اوما مسألة دا نقل دا زفائر کم سے ماتاول علیہ حکم دے دا حکم مباحث دی مولانا سے بدے دے کے وقت اس کے نا غسل دل وسع نا غسل دا غسل نا ماخوذ دے غسل ماخوذ دے رجانا غسل ستا ہوئی ازالت الوسع ازالت الدرد خیرے لگے گا غسل ازالت الوسع منزل بختوں کی معنی جو ازالت الدرد ازالت الوسع خیرے لگا اور غسل ستا ہوئی فضمید نیل سرا غسل سائر الجسد غسل سائر الجسد رول وجودی انزل نو غسل ففتحی دا غین معنی منزل ازالت الوسع ازالت الدرد او غسل ستاوی غسل تمام سائر رول جسد منزل غسل ہوتا ہے او غسل بلا معنی او بوتا کوئی بندہ پہ غسل ہے باو وہ ہے مجھاتی کی جگہ حقوق آنیسا لامنے اگر غسل ہے وہ یاد سارا لیکن مجرد چیزی کنا غسل اغسلو ندا پا معنی دا غسل انزل ہو رہا
او لمبر دپارا اغتسال استعمالی گی کوئی کہ پڑھا مجرد کے غسل یغسلو دا استعمالی گی بمینزلو کے غسل یغسلو مینزلو کے رہتے او اغتسل یغتسلو باب افتحاد پر لمبرو کے استعمالی گی نو غسل پمانا دے اغتسال سلم غسل کو مصدر دے وہ مصدر دے مجرد ندی باب ندی مستعمل مجرد ندی باب ندی مستعمل نو غسل پمانا دے چاہ سلم اغتسال تک آغا باب استعمالی اور باب غسل یغسل غسلا و غسلا غسل یغسل غسلا و غسلا لیکن باب دا مجرد ندی مستعمل باب دا استفعال مستعمل تک غسل پمانا دے اغتسال سلم خلاص اچھو خبر غسل سائر الجسد او غسل اغا وقوتا موجبتا ملان دی تا خدا غسل مانا شوا اس جنابت ستوئی لریوالی توئی لریوالی یو شیء جانب یو طرف توئی یو جانب تا دا حضرت موسیٰ علیہ السلام قوتا موسیٰ وئی سکر دے رکا دا اغا سردون پسیدر سکر دے رکا Tiga lima manusia juga. Musa alaihissalam pun anjur nabi Quran kita boleh anjur nabi lagi Quran kita. Okan anjur nabi. Bapa surat bihi anjur nabi lebih dari awak takkan. بابا صورت بھی عن جنوب لے یو جانب لے اولر دینے وتقتل نقبل مانا دارے اور فیصلہ کسے طویلی کی فیصلہ کی جنابت حدث اکبر دوئی اما حدث اکبر چدا حادث کی بسبب دا خروج دا منی یا سبب دا جمع اغا حدث اکبر چه حادث چی پا سبب دا چا دا خروج دا منی یا پا سبب دا جمع خروج دا منی دا پا خوف کی بیو کو باویسائی یا جمع سمانا استدر راشی قدر آمن جمع پیرو منی مونسی یا جنابت کے مبتلا شفا اولی وقت جنابت کوئی لأنه يجنب من تلاوة القرآن ودخول المسجد لأنه يجنب عن تلاوة القرآن ودخول المسجد او دا جنوب اطلاق واحد او بجمع او بمذاکر مونت پڑھول رہا جنوب یوتا و یوڑیوتا واحد او جمع او مذاکر او بمونت پڑھول مانے اجزان دی خلاص شو ماما نو دا دا غسل مانا او دا جنابت مانا ہے خود برا جو دریم خبر لرا دریم خبر سوا کیفیت دا غسل دا غسل کیفیت دا جلاول بہت سوکی دا مسنون جمید دانا تفسیر بکر روان دا بہت سوکی دا درون پرید مسنون جمید نو قضے منحدر و قوتا دیو قود رے دلے نو پی باقی بیزا رست باقی بیزا او قضے اچھتو پڑے پدے لابے نو پی باقی بیزا اور اس جامع کی استنجاء کی دیر وقت لاول مسو کی استنجاء نبی اب اللہ پسابون یا مخور و مجید استنجاء نفر بلاس پسابون یا مخور نبی اب پورا چار اللہ مجید نو کو خود اخفیت او دری دلے نو پی رفتو بیزا او خود او کنو دری دلی بوجت دے گئے نماغ کی اخفیت بیزا نبی اب سنجلو کی دری دل و بسر باندے ہو باچے یو در بسر و بواچے نبی اب دری دل بسر پسابون یا پوچیو مگی بدریم دل بیا ماچے نبی اب پخی طرف دری دل و بواچے یا بابا کس طرف دری دل و بواچے دیکھ کیفیت بس نور بلی دلستا نور کسڑیاو دلن کو کہ موقع ہوانا نو خبر اقلاس شو اپور دلن اسرا چلے گا فرائد دا غسل درون پرید دا غسل فرائد درین یو مدمدہ یو استنشاق بالغسل صاحب الجسد توجو روایت ما سر مدمدہ فرد استنشاق فرد دے او بندرین سجے دے غسل صاحب الجسد کل غسل صدی کسڑی او دا احمد بلی دریداری یو نیت دے مدمدہ
استنشاق غسل سائر الجسد بالتشيشو نيات ضروري تشافي سے پلید دولی داغا پلید مذبلہ استنشاق پا غسل کے مسنون داغا پلید غسل سائر الجسد اولیت او دمالک پلید دریدی دمالک پلید مذبلہ استنشاق مسنون غسل دجانات دمالک پلید باندے غسل سائر الجسد اولیت او تن لے بتا سوچ پہ کما زمن کا او دا احمد پلید مذبلہ استنشاق واجب دی سمجھ ہوئی زمن کا او دا احمد پلید مذبلہ سیاستی وقلدہ فرضی غسل کیا کم غسل کی فرض او کم غسل مسنون دے نکالے کے لیے انہیں نکل کرتا دا فرضی آتا زمن پلید مذبلہ استنشاق وڑا مفروض دی فرض غسل کی یاد ہے شو زمن سرسوت پا کرے دے احمد او دا مالک او دا شافی پر لباتے مذبلہ استنشاق مسنون دے دا یو فرض دا اوی ایمو سلاسو پر لبنیت فرض دے تبم پلیدنیت فرض نده او قرآن وی ارونیت دا غسل دیونا او ناگا نور مکمل بلیگ جلوش وی ام غسل وی داغی پلید ایمو سلاسو پلیدنیت فرض دا نور پلیدنیت فرض ده او دا مالک پلیدن مگل فرض دی او دا ایمو سلاسو پلیدن فرض ده البتون یو خبر اکو موائیو کجمیو او خوب بغیر دن نرسی دلی وجودتا دل کیا فرض دے اور نفس دل نہ انسان دا وہ جسد دا غیر وجہ نہ فرض ہے دوسرا اقسام دا غسل ہوا ہے سشی کہا دا کتنا خبر اقسام دا غسل دری یو فرض ہوا ہے لکہ جنوب حائدنا مثل دا فرض یو غسل واجبہ یہ غسل کم وقت واجبی نہ تیروت یو فرض یو مسنون مسنونت مؤکدہ لکہ جمعہ نماندل او یو مستحب لکہ یو سری ولا شوئے او دیدہ یو غسل فرض یو نو استحب حائدہ و نافذہ بلکم یو نمونا ناصر سنت تک جمعہ فرض یا بیت اللہ یا مکیت داخلے یا دا عرفی فرض دا سنت او دری مستحب دے لکہ تبرید کروا یا یو انسان ولا دے او دیدہ داخلی اقسام کی دا غسل دا فرائش باقا غسل فرضہ کی سوچ والا کبھینتا خبر لڑا جانا بلا کسا خبر وش بنا وضو دا غسل داروانا او بلا ناقل دا زمائرو اغم داروانا دا مخلا باقا ما جا فی الغسل من الجانبتی بلے کہ اصل تو آیت لما سرا وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَاتْوَخَّرُوا فَاتْوَخَّرُوا دا مبارکی رفر دے یاد تکلو بداشت زیادہ زمانہ یو مانا فویدہ کما مانا گورا فا اودس کے انتقال دامون دا اودس دی واغدری دلو دا بدلون زیاد دی امانا دامون دا اودس وقدری دلو دا بدلون زیاد کا آغینا امانا شویدہ ومن زاد على هذا فقد أصاء وتعدى وظلم فبلا معنى بيسرو كما إذا ودست أن تأكلون بزيادة كما أو دست أن تأكلون بزيادة الوجود وجلال علماء غير دليل سري غير دليل حتى تغتسلوا وما تظلم اغتسل يغتسل باب اغتسال غسل سائر الجسد نقلوا قدم سائر الجسد اصل بکی دا دو آیتون لی زوصا وبه قال حدثنا حنات الشعر قال حدثنا وكيع بن جراح الشعر سليمان بن حرام الشعر والبصير سالم ابن ابي الجعد الشيعي الكوفي سالم ابن ابي الجعد الشيعي الكوفي دلول صحاح راوي عن قريب ماذا تبار هو قريب تابعي مولى ابن عباس دلول صحاح راوي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم عن خالته ميمونة أقبل ترور ميمونين نقل كي ميمونة لدى مور خورما أم الفضل لدى مور وميمونة ترورما قالت ميمونة وي وضعت ما كيف حوض للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا تلت غسل في وضعتورة لنفل خطوب جاتنيني مقررين معلومة في غسل نولا غسل مراد ده مناسبت ده غسل معنى شوى فاغتسل مقتضمين معنى ذكر دير ولي في أولا من يخلط ده عمل نشي كولي
غسل کیفیت درست روان دی نو اراده د غسل وکړه من الجنابة من ایدیه لاجل الجنابة د غسل مانو د جنابت مې وکړه فاکفأ راویړولې اوبه الاناء لوښي بشماله فګسته على یمینه ګوره دا مجاز په دی ځکه لوښي خو څوک نه اړوي لوښي خلک مایل کوي اوبه خلک اړوي نو اکفأ معنا که د میلان وکړم ټوټیک شوه او که اکفأ معنا راړول اصاله نو بیا اوبه اخلم بشماله فګسته سره پخې لاس فګسته چې لوښي مایل کړي نو ښې یې راوړولې ده چې ښې پاک فغسل کفیه نو چې پخې لاس اوبه راواړولو چونکې اوبه خلک واچوي که نه نو ګس به سره یو ځای کړي ثم ادخل دا درې ځله بل روایت کې راځي تر مسلم یو روایت تفسیر وي بیا داخل کې یده فی الاناء ښې لاس یې وویده بیا داخل کې په لوښي کې نو فافاض علی فرجه نو اوبې راواړولې په فرج خپل باندې استنجا وه اوس یې په وجود نجاست وي که نه نو استنجا وکړه دا مسنونه شو دې نه یو بله خبره معلومېږي چې اگر چې د پیغمبر مبارک معذوراتو کې موږ خبره نه کوو او هغه ته پته ده چې ما ته میمونه ګوري چا له وتا ښایي او که ته وایې اندام ته به نه ګوري نه اندام ته خلک نه ګوري د لرې ځای نه که بنده پرده کې وي نو پته لري چې استنجا کوي نجاست ته مني ته معلوم شي څه ته معلوم شو لکه نجاست ته مني نجاست ته مني دا هم ته معلومه شو ثم دلك بيده الحائط بالارض بيقوم بفلاس دیوال یا ځمکه دا مبالغه په تنظیف ده د پیغمبر مبارک معذورات و خوشبود لا ثابت ہے پر روایاتو لیکن تعریف محمد تک ہے دا بمگی بلا سنو باندھے بس دے وقت صابون استعمال آؤ ثم مضمض واستنشق بل روایت کی تسلیس سے دیر شوئے وغسل وجهه وذراعيه دا کور غسل مسنون شو قبل الغسل وضو او داود ظاهری و واجب ہوئی نور تفصیل داروان نے سبل کوا داود بلا مسئلہ مثل لے وضو قبل الغسل داود ظاهری پر سے کہہ رکھا واجب جیسے لے واجب او زمین پر ازمانے اور باو پر ازمانے مسنون بلی معنی ناسے ہو دا وجود دلیل سرے دا خدا پیغمبر مبارک و طریق تعامل قید تعامل خدا وجود دا فرد ہے ما دلیلو کا اصف پر غسل کے لفظی صرف دا سہولت تپارا دے صرف اندامون بیدن سر پاری سہولت تپارا انہوں خودے کے وجود نشتا دا وجود دا دلیل نشتا منظوریت معلوم نہیں ورپسیشا مغسلوی و درائے پاپادا کنف پی اپنے خواہ فافاض على رأسه ثلاثا فبصر دريد الأوبرا بعضه ثم أفاض على خائر جسده سيقول واكرا تخيط الأوبرا ثم تنحى أخوة فقتل رجليه ولما تتوي أخوة كذا سمعنا للجابة يقول طوبونا تعالوا عليه يقول يرد من دريد بل واكرا دي يتوضأ وضوءه للصلاة وضوءه للصلاة مبيما ثم تكليف تكليف اتنحانا معلومين اذا اراد ان يقود وضوءه اور جب يقود وضوءه بمحكي وينا حديث مسائل واضح يوم بيبدا فقال جبر قامت الغسل وكيل جواب والغسل فمانا ده وجود الغسل مستعمله دعاء بالجنابه ده وضوء الفا دیکھنا شیطان دا اللہ رسول اللہ برک منقول دے ربی دا وجن جنابت کرالی بلاول بلاس پجوڑ کے نام آن دے مسئلہ تیرا شوئے خیب و محکیو انتظام سے معلوم ہے مسئلہ کا پیر در اس خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا لاول استنجاش علی شابت حفاظ علی فرقی استنجاش نجاست در ملیم دماغیو شو در ملیم دماغیو شو دلکا بیدی استنجان فتات مساقونیا فقور بیدن مبالغه فی تنظیف شوا بیا وضوع کول علی شابت مذہب استنشاق اب معلوم شو دین وجود نہ معلوم فرضیت داغا مانا معلوم ہو کہ فتوا خلونا او فرضیت حتی تنتصیرون معلوم بیا محمل ذل بیا ذراعین بیا فاض سنتری ذلوی تسلیس اب معلوم شو بیا نور وجود او بیا چې په ځان دې مکه کې جوړه کې نو پیر اس کو دا دې ما قال علی تعالی حدیث الحسن صحیح او په باب عقوم سلمہ او مسلم شریف کې او بسند په مسلم کې دا جابر او ابو سعید او جبیر او ابو هريره ضرور ورته ابن ماجه کې
وبه قال حدثنا ابن ابي عمر الشبيبي سفيان بن عيينة الديري عن هشام بن عروة عن أبيه كعروة عن عائشة قالت كانت إذا أراد أن يغتسل ولو فيما إرادين متضمن كنا الإقبال من الجنابة بدأ بغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء قال لا سنة من ذلك ثم يغسل فرجه مثلا ويتوضأ وضوءه للصلاة لن تصوالها في وضوءه للصلاة وأنا يخبر فكير أو في مخبرين من ذلك تدبير بيوم أقل جدا فقط جدا لتعرض يوم تنقل يوضا في أرك مثل كده ثم يشرب شعره الماء يبي أسكر فبيخطوبه سمعت يوضا الملك واجه يخطبه معي جبور داخلش ثم يحصي على رأس ثلاث حسيات حسية من جبل لبك وقصيشة مسائل مستمدة لسان شبه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهذا الذي اختاره أهل العلم في الغسل من الجنابة أنه يتوضأ وضوءه للصلاة وجنابت بعد الحيض والنفاس مسلم قياس ثم يبلغ على رأسه 3 مرات ثم يفيد الماء على سائر جسده ثم يغسل قدميه والعمل على هذا وقالوا إن انغمس الجنوب فأبوك ودسه أجزأه ذلك لازم نري دا قول الشافعي احمد اسحاق دے ودرون او دا احمد پلیت باندے مدد استنشاق فرض دی پتہ شبو پکار نکی درون او دا احمد پلیت مدد استنشاق سے لگا فرض دی پتہ شبو او دا مالک پلیت در فرض دے لان برمگی او دا مدد استنشاق دا فرضیت دلائی امام کبیری بیان کرتا ہے یو دلیل دا مسئلہ مولانا سیو یو اغلی چے حتی تختصیلو او غسل سائر الجسد من دلتا ونقوض او قلب كلام او بل ان يتوخلوا طول اندامنا جنون اندامنا كيقول ابو ذنبي او بل سري لعلي روايته قرانوان لعلي روايته ادا كمن ترك موضع شعرة من الجنابة فعل به كذا وكذا من النار ومن سمع عادية الرأسي وقوذك يفتري او خلف بقياس كمان ذكر دوارا من وجه ظاهري دي او دوارا من وجه باطني يا ذا خبرك انا دماغ كده مولانا سيد بس انت الحضور آية ما طيب خذا ويختار عند الغسل او كنا وفدان بيك مولانا سيد الغسل لما ما خذا ويختار ما طيب او كنا مباني فدي طول العلماء اتفاق مولانا ولذلك بيك شيك السري جنوب شو يا حير نريشا أسري حير نريشا أسري جنوب شو تبريد إجماع العلماء دا جديد كلاته بيختزرني رؤوسول فروع بطول لامداي أو كمسة كريمي نو كمسة بسپري بدي أفريقا کی بات استعمال كمسة كريمي سري كجنوب شو بدي سجل لك اتفاق او اجماع دا جگر کمسه بسپري او اصول فروع طول تباو برسي دیکھیں سے اختلاف نہیں خبر دا حیض او دا نفاس دا یا حائدہ و نافسہ بسکے کمسه بسپري وکمانا نو پدیم کے جماع دا کدا حائدہ و نافسے او یا خدا جنوب شي کل سری مسئلہ رہا خدا کیوں خبر آنا کہ خدا جنوب شي یا حائدہ شي او یا نافسہ شي او کمسه دی نو پدیم اتفاق دے کہ اصول فروع تو بخا مخارا صحیح بسری میں اتفاق شو کہ اصول فروع کا صحیح کمسه بسپري او بخدا کے جکما خدا کمسه نی کیا اجماع پر خبر یہ ټول ویتو ته وګورئ چې اصول فروع تا او ټول بیان دی کدا خدا جنوب دا او قاعده دا او کلام دا او جزاء الظفائر نه او كما خذ ذات الظفائر بي نبال خلق يوم كم سيري نبال الدوبي او بعض خلق تاسي بي جميل ملا كم سيري حكم دلولو يوم كم سيري تفوق تدريب تريك اختلاف دي نوكي روزو امام احمد بن حنبل دانتر نوركا حسن بصري نبي ہوئی احمد بن حنبل حسن بصري طاووس احمد بن حنبل حسن بصري او طاووس تابعي ابراهيم النخعي عبد الله بن عمر سفيان البيوايا حسن بصري طاووس عبد الله بن عمر ابراهيم النخعي
صاحب احمد ابن حنبل ابو سوي في فحيس کے برکم سے پردل واجب دی اور جنابت کے واجب دی تمہیں ہوئی حید اور نفاس کی جواب حید اور نفاس کے توسیس پردل چلی واجب دی خامخابس پڑی اصول کو ہوتا ہوا صحیح حید اور نفاس کے توسیس پردل واجب دی فرض دی اصول کو ہوتا ہوا صحیح اور جنابت کے واجب ندی واخیرہ بس پڑی ہو کنس پڑی در احمد ابن حنبل مستر شو عمر اتوی کہ حسن بصری دی وسنہ طاووس کے عبداللہ ابن عمر دے ابراہیم نخعی دویم زمون ظاہر روایت کے سری زمون درے قول ہے زمون چکم ظاہر روایت دے او دا زمون شافی و دا مالک پر زمون دے بس زمون مختابی ہی ڈالا زمون چکم ظاہر روایت دے او مختابی ہی روایت دے زمون کا او دا مسلک دا مالک او دا شافی دے اغم اثر دی جنہ کا تضفائر دا درے وارو دا قدر دشتا کہ جنوبی کا فائدے ہو کنا فی صحیح بس اصول تو بورا سوا پروانشتا کہ فرور کو چپا دشتا جلہ کبو یہ گئے دا درے وارا پکرانے درے وارا کم کم کہ جنوبی علیہ کا فائدے ہو کنا فی صحیح بس اصول تو بورا سوا جبی خوننی اوپر ذات و تفیرن کوئی وقتی میں بھی کہ توسینی کو یعنی کہ اتفاق لیکن کوئی یہ کہا تو بس تو اصول تو رسیگی اور گروہ کو چپا دی بنوائی تمہیں یوم لگتا دا ظاہر روایت مختاری تمہیں دویت نور سرے کہ اصول تو رسوا اور گروہ اصل آمدگا تمہیں درین قول سرے کہ اصول تو رسوا اور گروہ دا سے آمدگا کہ اوبت ساسی نہ ہو بدور ورگے ساسی آئی خدایا دو قولش یو ظاہر روایت دنوں کا مختابین کے مالک اور شافی قول دے اسوائی ذات الذکیرہ دا جنوں بداو کا حائدہ دو کا نافی صدا تو کم لیتا وہ ورسی اصول کا بیخونہ کو کچھ پاتی شبہ ہوئی ویم قول دا منصر نادر روایت کہ اصول تا قرآن سوا قرآن اصل آمدتا درین قول دا منصر شابہ سے کہ اصول قرآن ہوئی دا متاثر من دا کتینا جورین و نشکولی کی حسی بدر و نساس خدا ربی قول در مختابین خیال دینا نہیں مصرا داود ظاہری سوئی اغوی نحت و بکل حال دے فرض دی واجب دے افرائدہ در کنا پی صدا او بجنو بدا نقل واجب دے قلد احمد پنید باندے محید و پنستان پاس کے نقل واجب و پجنابت کے نو داود ظاہری سوئی وقت ریوارو کی واجب دے تاپ اختلاف مذاہب دے خود برا شہدن خودو آنال تکرون کی اختلاف بکے المرأة خدا بیختخبل اند الغسل خدا کو رکم غسل فرض والا کی خبر دا ابن ابی عمر دیر سفیان ابن عیینہ دے ایوب نایوب سختیاری دیر شوی دے اور موسیٰ ابن عمر ابن سعید ابن العاص عمر ابن سعید ابن العاص اب موسیٰ آغر سعید ابن العاص صحابی المسیر عن المقبوری سعید ابن ابی سعید المقبوری سعيد بن ابي سعيد قال سيداتي عن عبد الله بن رافع عبد الله بن رافع المخزومي فقيه وكوفي ثقة عن ام سلمة هند نمو ام سلمة تاريخ میں بھی کہنا تو ہجرت ایکڑ جو ہجرت ایکڑ کیا سرا تقبل خاون سرا کم خوا حبشیتا او بید ہجرت کر مدینہ منورہ تا قال قلت يا رسول الله اني امرأة ذو خدمة اشد لكم زفر رأسي زفر ويا جمل زفيرتن زفرون جمل زفيرتن يا زفر شعر مقتول توي ودل شوي افأنقذه لغسل الجنابة قال لا قال داود ذلك خلاف اخوي بكل حال بس پڑی کنا یار اسوي بكل حال بس پڑی دادا اغه دلیل شو دادا قال لا نصبر او مولانا صاحب دا احمد دلیل احمد وی په حیض نه ادا سجده او په حیض کې واجب دی او په جنابت کې واجب نه دی نو دا دلیل چې په جنابت او په حیض کې دا دلیل درته ویم ما ته ګور حیض کې عائشہ صدیقہ رسول الله مبارک ویلو چې اون قضی راسه اے اور وګل حدیث بخاری کې را روان دی ترمذی کې را روان دی ما ته ګور عائشہ صدیقہ رسول الله مبارک سره تللی و حاجلا نو بلا رہے حجۃ الوداع نو بنا تزی او ہے تبا کرنا نو صحابہ عمر رضی اللہ عنہ نو دی جړل
رسول الله ورسول جاړي ویټو تاسو عمره او مونږ کله ما خیر نو پیغمبر مبارک ته وی کوم پوزي راځي وخت سيدي تر اوس پړه او وډا نو دا شرافت ته موږ سره نو خیر دې چې کله حج کې نو بیا به دې عمره ادا وکړي اول نشته نو دا بیا خوشاله شي دا قاعده وا دې عمره نشو کولی او دا د عربي وسه پاکه شوی نو پیغمبر مبارک ته سوي انقضي رأسك واغتسلي سموي انقضي رأسك دا احمد دلیل دی وګوره په جنوب ته وځي لا مسپړه او عائشه ته سوي انقضي رأسك سر مسپړه دې دلیل لیکن موږ ای مسله ته جواب کو موږ وایو انقضي رأسك د تنظیم لپاره د تدبیر لرل دي جواب الله سپاتی ضرورت پړي و دلیل په سره واغتسلي آیدا نه ده ولې ده آیدا په حاجه دي نه ولا لابد څه ضرورت ده لابد والتطهير لپاره حاجه منجسه حدث اکبر کی مبتلا ده نجاست حدث اکبر نګورا وقضي رأسك مراسخه لما جواب نه کړه تنظیف ولدلیل په سره واغتسلي آیدا په غسل باندې دا حدث نه لري او بیا ماته پیغمبر مبارک وی ولاغه غسل د تنظیف لپاره دی نو سر بدل تنظیف لپاره او په حکم د جنوب کې مقایده ناقصه کوي قیاس په ولې ځکه دوه مبتلا په حدث اکبر کې دو په مخکې راځوا انما يكفيك ان تحكي الى وجه بصرت الليل بحسيات حسيه الجبل من ماء ثم تفيد على سائر جسدك الماء فټول وجود واره پتا کریم پاکه بشي اول په دې طرف درې درو بیا پاکس یا په اذا انت قد تطهر ده ودې لري خبري معلومه شوي یو خدا چې خدای کوم څه کوي یو دې دا معلومه ليس چې پوسټ د جنابت دا نمون په دې باندې با فرض شو بداو دي ظاهري بس په ټولو ضرورت او حیدو نفس په دې اساس قاعده دی او بس صرف اصول او امور سيږي کافي ده بس خبره او بیا د وجود بینځه قال بصح هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم ان المرأة اذا اغتسلت من الجنابة فلم تنقص شعرها ان ذلك يجزئها وبعد ان تفيد الماء على راسها في اصول امور سيږي باب ما جاء ان تحت كل شعرة جنابة وبه قال حدث نصر بن علي الكتبي يسير ثقة قال حدثنا الحارث بن وجيه حارث بن وجيه محشد لكلمة ضعيفة بلقاء بصري او ضعيف قال حدث مالك بن دينار تقدمون شيخ عمرو بن البصري زاهد ثقة عن محمد بن سيرين بصري ثقة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي قال تحت كل شعرة جنابة بل اجمالا مولانا حديث ضعيف ده اجمالا فاغسلوا الشعر بحدود الله والقوا البشرة او سلم الصفاء طبعا لا شك وفي باب عن علي ومستد احمد ابو داود تكثر ابو داود ختم لي مستد احمد ابو داود کې او دا انس طبراني موجب صغير کې ده دا کمزور ده په ما د علي روایت درته علي غسله من ترك موضع شعرة من الجنابة من ترك موضع شعرة من الجنابة وعلي ادا وكذا من وعند به فبسمع عليه رأسي تسبب توصل من دشمننا أغبى أبطال وبدأ نستقرأ ما الذي فتوى قالوا أو تغتسلوا قال الرساء حديث حارث من حديث غريب لا نعرف إلا من حديثه مدى حارث متفرد وهو شيخ ليس بذاك القبيل نسيان من بقال المقال تغاتلوا وقد روى عنه غير واحد لكن رجي خلفه أغنى الرسال لمشهود وديه متفرد وقد تفرد بهذا الحال المالكي متفرد أو حارث بن وجيه وابن وجه وإمام وثوي أيها القربى هو الشبه ما أوجد داود ذاكري بل الوضوء قبل الغسل سنه واجب ناوي كما كنت درست بياكي او دا ایمام اربعو بنی باندې وضو قبل الغسل مسنون دی او چې د مخکې ولکه پروا نشته ولې د وضو پیدا دامونه د داود په غسل کې ټول لاندې شو کنه ورپسې شه وفيه قال حدثنا اسماعيل بن موسى قال حدثنا سليم عن ابي اسحاق عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اسماعيل بن موسى فزاري وكمزور صدوق يخطئ هو او شريك ابن عبد الله من النبي قاضي الكوفي جوجو يا حافظ لك نقصان ابو اسحاق السبيعي ديري اسود بن يزيد ديري سقري عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي لا يتوضا ولكن اذا نزل حدث اكبر فهذا اصغر فليقبل حدث اكبر اذا نزل حدث اصغر فقبل او مولانا سيف قال ابو اسحاق هذا قول غير واحد من اصحاب النبي والتابعين الا يتوضا بعد الغسل
بلکہ وہ حدیث کی داسی تھی من توضع بعد الغسل فليس منا، من توضع بعد الغسل فليس منا. فتربرانی مولی میں اوسط کے رہے اگر کہ داغی مسند کی اوراوی سلیمان ابن احمد دو پتہ سے قوی دو پتہ ضعیف سند کے سلیمان کے راوی نے ابن احمد سلیمان ابن احمد لوگ سے تصوت ضعیف ہوئی. من توضع بعد الغسل وعید وغیرہ تھے اور بس ادارہ حدث سے اکبر رفع ادا صاحب مقبل علالا بس فکر مولانا وصلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.